حواس ذکر کوي دا وایي حواس پنځه دي شرکایت وایي جمع خاصه دي دې ته اشاره کوي چې حواس جمع ده خاصه مفرد ده او دغه دې سوال کوي چې دا حواس چې اسباب د علم دي نو دا په معنی دي جوارح مخصوصه وسره جوارح او اعضاء دي نو دا اعضاء چې دي دا خو مرکب دي ماده نه نو دا خو سبب د علم نه ګرځي نو دا جواب کې بمان القوه دلته یو قوت نورانی ده پکې هغه قوت نورانی سبب دی علم له دا جوارح مخصوصو کې نشته دا صلاحیت چې د اسباب دی علم بمان القوه الخاصه دا قوت خاصه ده 55 بمعنى ان العقل حاكم بضروره بوجودها دفع دې سوال کوي چې توای خواص پنځه دي نو دا داوا چې دا پنځه دي نو دا حاکم په دې باندې څوک ده چې د خواص وجود معلوم کی او عدد معلوم کی چې پنځه دي دې حاکم څوک ده حاکم هم خواص دي به دا مصادره علی المطلوب ده چې توای خواص تا پنځه دي حاکم په دې باندې خپل خواص دي نو حواس په حواس ثابت ده دا مصادره علی المطلوب ده مصادره علی المطلوب څه معنی یعنی چې تعود کې داوی ته په وخت اثبات ته داوی داوا په داوی ثابت ده دا وینا بمعنى ان العقل دا وایي چې حواس حاکم چې موږ وایي پنځه دي دې حاکم عقل ده حواس په خپل نه دي چې مصادره علی المطلوب بمعنى ان العقل حاکم بضروره دا معنی ده چې عقل حاکم دی دو په وجود باندې اوس دغه د سوال کوي چې عقل خدا پنځه حواس چې مني دا چې حواس باطنه دي نه په ذهن کې نه دماغو کې نه پنځه حواس دي چې ته حواس باطنه وای هغه هم عقل مني ځکه فلسفه او عقل مني کنه دلایل بوای نو توای چې دا عقل منی دا پنځه حواس نو پنځه حواس باطنه هم عقل منی ځکه چې حکما او عقل دا الدلیل بوای باغن پنځه حواس باطنه نو بیا خلاص پکار دی وای به ضرورت دی وای زه هغه سمنه هغه اسباب دی علم ګرځم چې عقل حکم باغې باندې په بداحتن حواس باطنه ټیک د عقل ثابتې خو په دلیل ثابتې دلیل خو باریکات دي نو چې کوم ځای په باریکاتو مبني دلته اسباب نه ګرځم باریکاتو فلسفیونه مشایخ اعراض کوي متکلمین مشران هغه پنځه حواس منه چې عقل بداحتن ثابتې بمعنى ان العقل حاکم دا معنی چې عقل فتوا کوي به ضرورت بداحتن دی وجود یا دو په وجود باندې چې دا پنځه حواس دي بصیره د افلان ده وما الحواس الباطنه دغه د سوال کوي دغه حواس باطنه چې دي فلسفه مني نو چې فلسفه مني نو ته ولې اسباب دی علم نه مني ولې نه ذکر کوي دا جواب کوي چې از ذکر نه ذکر کوم چې هغه وجود ظاهر نه ده کړ هغه وجود نه ده ظاهر حواس ظاهره وجود ظاهر وامه ذکر ثابت حواس باطنه هغه وجود ظاهر نه ده چې پننه په دماغو کې هیڅ مشترک تا خیال ده حافظه ده واهمه ده متصرفه ده دغه وجود نه و ظاهر ذکر تثبت الفلاسفه دا فلسفه ثابتې ته وجود ظاهر و به دوی اثبات ته ضرورت نه په دا خو فلسفه ثابتې ذکر ثابتې کړي چې وجود ظاهر نه ده انه چې کوم چې وجود ظاهر نه دلته نه سبب ګرځم ذکر جواب کامل حواس الباطنه التي تثبت الفلاسفه دا موصول سره صفت حواس باطنه ده حواس باطنه په دغه صفت تثبت الفلاسفه
فلسفه یې ثابتې نو که وجود ظاهر وي بیا فلسفه او اثبات ته نه وځي دا ځکه نه منم اوس بیا سوال تل که فلسفه که ثابتې خو په دلیل ثابتې ثابت بالدلیل دا سره که ثابت بالحس چې شا په دلیل ثابت دا سره که په سترګو چې ویني بیا ولې نه مانه دا جواب کوي فلا تتم دلائلها ندی پوره دلائل د فلسفه علل الاصول الاسلامیه په اصل اسلامی اصول باندې دو دلائل ندی فیټ جان ته اختراعي خبرې پیدا کړې دي په غیر دلیل مبني کړه ده اصل اسلامی باندې چې دا ندی مبني علم کلام خو په اصل اسلامی مبني ده دیو جن دا نمود اعراض دا دلائل سره اثبات دا کلا اثبات معتبر فلا تتم دلائل ندی دو دلائل پورا علل الاصول الاسلامیه اصول اسلامیه اوس دو دلائل څه دي دو دلائل دادي چې دو ځین چې حواس باطنه منی دي مشترک منی خیال منی بیا قوت حافظ واهمه منی قوت حافظه منی متصرفه منی ا دې پر دو دلائل وای دلائل ذات وای یو دلیل دا وای چې الواحد لا يصدر عنه الا الواحد واحد نه یو صادریږي واحد نه مراد واحد حقيقي ده واحد حقيقي ده ته وای چې د په یوه وجه د وجود کثرت نه حقیقتا واحدی ذاتی وي صفتی وي اعتباری وي دې ته واحد حقيقي وای نو واحد حقيقي هغه ده چې ذاتن وي صفتن وي اعتبارن وي دغه ونه به یو شی صادریږي ان یو شی به یو فعل وکړي ډیر فعلونه نشي کوي ولې که ډیر فعلونه کوي بیا دا یو نه بیا دا خپل دوسه ځکه چې یو فعل پر فاعلی دا غیر د دې نه چې بل فعل پر فاعلی څه چای چې نه دا غیر د دې نه چې کومړې خوري نو تاسو تعدد پیدا کړئ نو واحد نسله او واحد نه مراد دلته نه محض واحد نه اصطلاحي واحد نه مراد واحد حقيقي ده واحد حقيقي دي ته چې ذاتن صفتن اعتبارن یوي نو چې دا یو وي او سبحان الله نه یو صادري چې دا دوه پر مصدر دي بیا خو به نه څه ده سي چې دوه مصدر څه بیا خو یو نه څه دوه مسئله ده چې په مجرداتو کې ماضی نه حاصلې عقل مجرد ده کنه چې ماده نه حاصلې ولې ځکه کا مجرد کې ماده حاصله دي نو لازم به چې قلب مجرد په ماده دا مجرد نه ماده جوړه ولې به جوړې ځکه چې ماده تقسیم قبلې هر ماده چې وي تقسیم قبلې لکه دا ماده دا ټولې مادي دا تقسیمې دي صلاحیت تقسیم ده پکې ځکه جوهر مصلحه ا ماده ده اوس کا په دې عقل کې مجرد ماضی څخه حاصل دي ماضی صورت راځي چې به خو دا تقسیم قبلې ا تقسیم په حال کې مستلزم د تقسیم د محل لره به عقل تقسیم قبول کی اچھو چې تقسیم قبلې فهو ماده یې کنه چې صالح التقسیم صالح جوهر خو ماده ده به عقل ماضی وګرځي دا مجرد نه دو اصول په بنیاد باندې دو دا خبرې کړې چې اوس دماغ چې افعال کثیره دي لکه ذهن ته صورتونه راځي دلیل دا چې موږ علم پاتې دي نو علم خو عقل د معلومه چې دلته چې صورتونه خامخول نو خواص ظاهره په واسطه صورت راځي غوښ په واسطه صورت راځي دی आवाज خله په واسطه صورت راځي قوت شامه په واسطه صورت راځي لامسه په واسطه صورت راځي دا ټول صورتونه عقل ته معلومه چې دا نه دماغ ته ورځي دا صورتونه دا صورتونه د خواص ظاهره په واسطه دي دا یو فعل لا دې ادراک پکاله دې مدرک پکاله نو دا خو عقل څنګه نه شي حاصلې ده ځکه عقل مجرد ده ادا صورتونه خو د ماضی صورتونه دي ماده خو په مجرد کې نه حاصلې دي چې عقل کې حاصل دي علم کې خدا شرط چې حاصل دی په عالم کې نو عقل کې خدا صورتونه نه راځي ځکه دا صورتونه د اوازونو یا سترګو په واسطه صورتونه یا فن
خله خوان په واسطه کوم صورت تعظیم ته درځي دا صورتونه خو مادي دي اما دي په مجرد کې نه راځي نه دا عقل کې نه راځي نو دې پر یو فاعل خامخا پکار سوا د عقل نه د قانون لوجه چې عقل مجرد ده به دې چې مادي راځي نه دي به اينه خو حاصل فی العالمي دا صورتونه او عقل کې راځي نه دي ځکه بیا خو عقل کې شرایط عقل به تقسیم قبلې ولې دا صورتونه تقسیم قبلې مادي لوجه نه دې پر بل فاعل پکار فاعل څوک تحیث مشترک تا چې دا په اول دماغ کې د دماغ په اولی حصہ کې د دماغ په اوله حصہ کې حصہ مشترک تا دا حصہ مشترک وایي چې کدا دا حصہ چې مشترک ته په ادراک ته صورو کې دا یو مشترک حقیقت تا هغه ټول صور چې د خواص ظاهره په واسطه ودی سترګو په واسطه غوږونو په واسطه خله په واسطه بوی په واسطه لمس په واسطه د ټولو صورو منځ کې دا یو حقیقت مشترک ده ټول ادراک دا کوي دا د صورتونو راخلي دا مدرک دا هیڅ مشترک شاه اوس چې دا مدرک دی د ټولو صورو اوس چې دا خو صرف اخذ کوي دا هیڅ مشترک اخذ کوي د صورو علی سبیل الادراک دا صور معلومه خو دغه صور چې هیڅ مشترک معلومه دلته دوه فعل دي یو دا چې د صورو اختزان ده جمع کول دي جمع کول ته ځکه ضرورت ده چې په حالت کې نسیان او ذهول کې دا صورتونه بیا کله مستحضر معلومه ده چې دا صورتونه دماغ او چې مستحضر پراته دي نو دا صورتونه مستقله بیا یاد دي نو دا خو یو فعل کوي اخذ کوي خالی ادراک پیدایي چې مشترک توجه په واسطه صورت او چې کثر په واسطه بځای راخلي نو دا یو فعل کوي ادراک ادا صورتونه کله کله مست بیا یادېږي ویل چې یاد دي معلومه ده چې دا دلته جمع دي نو دا جمع کول بل فعل ده اختزان معنی جمع کول نو دغه هیڅ مشترک پر یو خزانه پکار ده چې دا صورتونه پکې جمع شي په وخت یادداشت کې چې په وخت ضرورت کې موږ بیا یاد کړو ا خزانه نه ارواخلو نو دا اختزان بل فعل ده دغه اختزان پر بل فاعل پکار ده چې خیال ده نو خیال هیڅ مشترک پسې ده دا خزانه دي صور دي مخصوصات دا موږ یو بل علم حاصلو چې هغه علم ته موږ وایو هغه معلومات ټول منتزع من المخصوص مخصوصات نه هم منتزع ورنه لکه یو صورت تعظیم ته لغینه ته خوف منتزع کې خوف مخصوص کې یا یو صورت تعظیم ته لغینه عداوت مخصوص کې یا محبت مخصوص کې دا صورتونه چې تعظیم ته دراله دغه صورتونه نه کله داسې شیان ذهن ته راځي چې آته منتزعات من المخصوص وایي مخصوص نه منشأ مخصوص یې مخصوص نه به تر واخلي شای و منتزع خوف په منتزع کې عداوت په منتزع کې ان یا بعض نور جزئیات سره منتزع کې کنه تاسو وګورئ نو چې کسره انتزاعات وکي نو دا انتزاع یو بل فعل ده دې پر بل فاعل پکار ده ځکه دا یې مشترک نشي کوي بنا په دې چې الواحد لا يذران الا الواحد ونه خو یو شاته ده نو دا یو فعل کوي چې دوه نشي کوي چې ځان سره شای خزانه کیږي پر خیال پکار دا منتزعات من المخصوص جونګي ځان ته فعل ده چې مخصوصات نه بلکې منشأ مخصوص یې غنه ته انتزاع کې نو دې انتزاعات چونکی جان ته فعل ده پر بل عالم پکار ده چې هغه ته قوت واهمه وایي واهمه سره ادراک ته منتزعات کې من المخصوص بیا دا منتزعات ادراک ته واهمه وکي بیا دا انتزاعات او اختزان پکار ده چې ځین کې جمعي ځکه کله سړی ته خپل موهومات یادېږي چې کوم شان ته وهم کوي هغه سړی نه ویری بیا کله سړی ته یاد شي معلومه چې دا موهوماتم یو جی اختزان پکار ده چې دا جمعي هغه پر بل قوت پکار ده هغه ته وایي حافظه حافظي کې دا جمعي په دې صورو کې کله یو ترکیب تحلیل راځي
په دماغو کې کله ډېر صورو کې یو ترکیب جوړ شي ډېر صور سره جمع دي هغې نه یو مرکب جوړ شي یا تحلیل راځي لکه یو سړي صورت ته که دا محلل دي سر ګوشي صورت دي لاس ګوشي پښې ګوشي دا صورتونه سره محلل دي یا سره مرکب دي دا ګوشي یو فعل ده دې پر بل فاعل پکار ده چې ته قوت متصرفه وایي دغه حواس باطنه دو په دغه اصول ثابت دي ادا اصول لا تتم ولا الاصل الاسلامي ادا په اصل اسلامي باندې دا دلایل نه دي پورا ولې ځکه یو هیدا غلطه ده چې دوی الواحد لا يزرعون الا الواحد دا غلطه قاعده وایي چې یو نه یو صادر ده دا غلطه قاعده ولې ده ځکه دوی واجب ثلاثه یو وایي ابیا وایي چې یو نه یو صادر ده نو واجب ثلاثه صرف عقل اول پیدا لکه حدیث کې راځي چې اول الله پاک قلم پیدا نو کلام عقل اول ده دا په دې قاعده دوه بنا کوي چې واجب تعالی اول عقل اول ولې پیدا کړ ځکه الواحد لا يزرعه الا الواحد یو نه یو پیدا کړي ځکه کله دوه پیدا کړي بیا خود کې تعدد راځي ځکه چې یو پر پیدا کول غیر دي د دې نه چې بل پر پیدا کوون کوي بیا خو تعدد په واجب تعالی کې راځي دغه وجنه واجب تعالی یو د حقیقتا نو یو پیدا بیا واجب تعالی ته خالق وای خو چې د عقل اول ور سره کې بیا عقل ثانی پیدا بیا اوس اول واجب تعالی صرف یو پیدا کړو عقل اول بیا عقل اول چې ور سره کې دغه اعتبار بیا دوم پاسه پیدا عقل ثانی بیا چې اول سره کې بیا دریم پاسه پیدا کړي چې عقل ثالث نو واجب تعالی نه گویا کې دا دو استعمال دا ځکه استعمال الاسباب لکه ته یو شای کې کنه په سبب کې مثلا طریقل کې قلم باندې کې دا قلم سبب دا چې دوه داسې وایي چې واجب تعالی عقل ثانی پیدا کړ عقل اول په واسطه عقل اول هم خدای پاک پیدا کړو دا څنګه چې بل ځا پیدا کړ لکه انسان ته خدای اولاد ورکړي خو سبب یې مور پلاری کړ نو مور پلاری سبب څه دا سبب خالق هم الله ده گویا الله مسببات په اسباب پیدا کوي سره د دې چې الله خالق دي اسباب هم ده دا څنګه چې کنه اسباب بل څه پیدا کوي مقصد دا و دي نو دا عقول استعمال دا د آلات استعمال ده دا څنګه کنه عقول ته خالق دوی چې عقل اول ثاني پیدا کوي نه الله پیدا کوي په واسطه د عقل اول دا قاعده دو غلطه ده ځکه دا د الله مختاریت سره منافي قاعده ده اسلام کې الله فاعل مختار ده فاعل مختار خو وایي ته چې د ټول کائناتو د خالق دا څنګه چې یو پیدا کوي دا خو د الله اختیاریت سره منافي خبره ده دا قاعده دو غلطه ده چې الله فاعل مختار نه کیو پیدا کی خدا خو دې اختیاریت تاسو ختم کړي دغه فاعل مختار کې تاسو دیو چې دا قاعده غلطه ده بلنه چې الله دې ټول خالق ده ادله وحدت کې هیڅ کمی نه راځي کله الله وحدت خو وحدت ذاتی ده ذاتی جمعنه ذاتی او د افراد دې نه لري صفات صرف الله سره مختص دا الله وحدت تکن او دا خبره چې و پر خالق دا غیر ده دې نه چې بل پر خالق دا په مذاکره کې تعدد ده په ذات کې تعدد نه ده چې یو کارو کې بل وکي نو تاسو په تعدد نه کنه خدا په اعتباراتو کې تعدد د چې مذاکره تراځي ده چې یو کتاب دی وخت بل کتاب دی وخت نو دا اعتبارات دوسو چې دا تعدد د مذاکره تراځي دي نه تعدد د ذات تراځي نو واجب تعالی هر شی الله پیدا کوي ا دې الله وحدت حقيقي ته هیڅ نقصان نه راځي ځکه واحد حقيقي دی ته وایي چې واحد من حيث ذاتي واحد من حيث الفردي واحد من حيث الصفات یعنی صفات د سره مختص باقي دغه تعدد چې یو پر پیدا کوونکی غیر د دې چې بل پر پیدا کوونکی دا خو تعدد پوزا دا خو وحدت منافي نه دي دا خو تعدد په اعتبارات په مضافه لیکل نه چې تعدد په ذات واجبي کړي نو دا قاعده دو غلطه ده بلا قاعده هم غلطه ده چې دوی چې عقل مجرد ده په مجرد کې ماده نه راځي دا غلطه ده ولې مجرد کې ماده نه راځي دا صورتونه د ماده ټول پر عقل مدرک ده دا ټول صورتونه عقل ته ورځي ټول پر عقل عالم ده
دا قاعده خو تاسو غلطه ده چې الواحد لا يزرعون الا الواحد اګه تاسو وایي چې ماده په مجرد کې نه راځي ولې نه راځي ځکه تاسو وایي چې ماده خو تقسیم قبلې به باکل تقسیم قبول کې څوک چې تقسیم قبلې هغه ماده ای ځکه صالح کې تقسیم ماده ده موږ دا خو پته په حال کې تقسیم په محل کې تقسیم ده چې حلول سوریانی دي ته وایي چې په مقابله د هر حصے د محل کې حصہ له حالي به چې حال تقسیم یا به محل تقسیم دي ادا صور چې پاکل کې حاصل دي دا حلول سوریانی نه ده چې په مقابل د هر حصے د عقل کې حصہ دي صورت ته د صورت تقسیم یا به باکل تقسیم دي دا حلول سوریانی ده سوریان معنا عارض یعنی صور عارض دي عقل ته دا څنګه چې په مقابل د هر جز د عقل کې جز دي صورت ته حتی چې صورت تقسیم یا به باکل تقسیم دي کل حلاوت فی الماء لکه خورلت په اوبو کې په مقابل د هر جز دی اوبو کې هر جز د خورلت ته دا حلول سوریانی ده چې په مقابل د هر جز د محل کې جز د حالي بیا چې محل تقسیم اوبو بیا خورلت تقسیم دي او عقل کې چې صور حاصل دي دا څنګه دي کل حلاوت فی الماء لکه اوبو کې چې خورلت ته بلکې دا حلول سوریانی ده به معنی العارض یعنی دا صورت خالی عارض عقل ته پورې قائم ده دا څنګه چې په مقابل د هر جز یا کې جز دي صورت حتی چې عقل تک صورت تقسیم یا به عقل تقسیم دي عقل نه تقسیمې دي سره عقل پاسه تقسیمې چې دا حلول سوریانی وي دا حلول سوریانی ده به معنی العارض یعنی صور عقل تعریض دي دا قاعده هم غلطه ده وما الحواس الباطنه التي حواس باطنه چې فلسفه ثابته فلا تتم الدلائل او دې دلایل پوره نه دي فاصله اسلامي السمع اوس پنځو کې اول سما ذکر کړي نو حواس مقدم کړ په خبره صادقه پاکل ځکه دا کثیر الاستعمال یو او وجودي بالکل مسلم ان کافه الناس ده ځکه حواس مخکې ذکر بیا په حواس کې اول سم په خلاف د خبره صادق نه خبره صادق دا چې ظاهر الوجود نه لکه حواس په حواس کې اوس سم اول ذکر کړي ځکه چې سم باندې د دین اکثره یې په سم موقوفه ده ځکه دین اکثره یې وحی خبر ده خبر په سم معلومه دي په قوت سامعه معلومه دي چې دین اکثره یې وحی ده وحی په غوږ معلومه دي خبره ده خبره په غوږ معلومه دي سم مقدم او قوت موداتن اوس تعریف کوي او دغه د سوال کوي چې دا سم دي جارحه ته وای دا غوښ چې ده دغه جارحه ته وای سم دا خو اعضاء عضو ده دا خو ماده ده دا سبب دی لم نه کی دا خو ظلمت ده نور نه سبب دا وینا نه وای قوت مودات سم دي غوښ ته نه وای دا نه پرده ده په پردې کې یو نور پروت قوت پروت وای قوت دا یو قوت مودات چې شایسته وای د امانت په العصب په پټې کې المفروش چې غوړېدلې ده په مقعر السماع په مقعر من اخیر طرف په اخیری حصے د سماق غوش سروي کې غوش سروي اخیره حصہ مقعر من بیخ موداتن چې غوړېدل ده په العصب په پټکه المفروش چې غوړېدل ده په مقعر السماع په اخیر طرف کې سروي د غوش کې البته یو پرده ده هغه کې د قوت پروت اوس دی وایي چې شاید د قوت سامي مدرکات څه دي مدرکات من معلومات وي مدرکات اوازونه دي کنه اواز دې مدرک څه کو بیا له سوال په دې باندې اوازونه معلومه اوس طریقه دې علم څه ده دا غوښ چې ده پرده چې ده چې په دې پردې کې دا نور چې دا سبب دی علم د اوازونو دا واس طریقه دې علم څه ده څنګه ورته معلومه دي وي په طریقې اصول الهواء المتقابل بکیفیت الصوت الى السماع په طریقې دې اصول د هوا سره دا هوا چې دا متکیفه دي په کیفیت د اواز دا موج وي موجونه وي نو دې سره په جوار کې بل هوا عام متکیفه دي بیا سره په جوار کې بل هوا عام متکیفه دي ان غوښ سروي کې چې کوم هوا ولاړه ده په دې سره لګیدلې ده عام متکیفه دي په کیفیت د اواز بیا دې غي ادراک وکوي به طریقې اصول لوا په دې طریقې چې هوا ورسېږي المتکیف هغه هوا چې متکیفه ده بکیفیت الصوت وکیفیت الآواز الا السماع سروي ده بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يخلق الادراك في النفس عند ذلك
دغه د دوه سوال کوي یو سوال دا چې لکه دا سمې ته عالم وای چې سم قوت ته چې شاسوي دا په پټه کې په اخیر د سروي د غوښ کې دا معنی چې دا عالم ده دا غلط وایي چې دا عالم ده ځکه عالم خو نه ده حواس عالم خو نفس ناطق ده دا جواب دی چې نه عالم دا نه ده عالم نفس ده اوس بیا سوال ده چې دا نفس چې ده چې دا عالم ده ادا سبب ده دا غوړې سبب ده قوت سامعه عالم نفس ده نو چې عالم نفس ده نو دا عالم چې نفس ده دا په خپل علم کې په دې اوازونو باندې مستقلی یعنی علم بده پیدا کړي على سبیل الاستقلال حالانکه مستقل فی العلم خو صرف واجب تعالی دا وینا نه نفس ته نسبت فاعلیت ته مدرک ده ادراک کې مستقل نه ده بلکې ادراک الله پیدا کوي ځکه مؤثر حقیقي الله ده الله د علم پیدا کوي دا مدرک بمعنى دا معنا ده ان الله سبحانه وتعالى خدای پاک سبحانه یخلق الادراک علم پیدا کوي په نفس کې ان د ذالک په دغه وخت کې چې کله قوت سامعه आवाज رواخلي په دغه وخت کې به خدای پاک نفس کې علم پیدا کوي نفس مدرک ده دا سبب دی ادراک او مؤثر حقیقی ان الله یخلق الله مؤثر حقیقی والبصر